د مدرسه دارالقرآن اسامہ پبلک سکول چمکنی سالانہ تقریب دستاربندی و چادر پوشی یہ پروہا پروگرام پا جامع مسجد محلہ مصطفیٰ خیل چمکنی کی منعقد شو. ددی پروگرام مشر مہمانہ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عبداللہ شاہ صاحب او شیخ الحدیث مولانا قاری احسان الحق سے وہ پدی پروگرام کی د علاقی خلقو په یولوی تعداد کی شرکت کړي وو. د علماء و مشایخ یولوی تعداد هم پدی موقع موجود. ملمنو مفتی عبداللہ شاہ صاحب او شیخ الحدیث مولانا قاری احسان الحق صاحب طلباء او اساتذہ کرام تا مبارکباد ورکړو او د قرآن عظمتي بیان کو. دا الله پاک بشمیر نعمتنا او احسانات دي. په دې بشمیر نعمتونو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او قرآن پاک دولوی نعمتنا اللہ منترا کری دی. زمان پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ کے اللہ پاک پیدا کر. دا عمر ابتدائی سلویخ کالا پورا شو نو پا غار حرا کے جبرائیل علیہ السلام تشریف روڑو او پیغمبر علیہ السلام تیویل اقرأ اولولا نو پیغمبر علیہ السلام فرمائل چه ما انا بقاری زو قاری نیما لستل نشم کولی. جبرائیل علیہ السلام ورپاسی دو او پیغمبر علیہ السلام دے خپلی سینے پوری جخت اونی و زور ورک پری خود بیاوت اقرأ نو پیغمبر علیہ السلام بیاو فرمائل چه ما انا بقاری. سوزل ادا شو نو آخری زل پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی سینے پوری اونی ولما نو دون زور راکا چی ما تکلیف محسوس کو او بیا پری خودلم وی اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. دا سورة العلق رنبنی 15 آیاتنا نازل شو. لکه چې غار حرا د قرآن پاک لومبنۍ مدرسه جوړه شوه. دا ډیره د مبارک ورځ ده او د الله تعالی په دې ټولو ماشومانو باندې په مور پلار باندې په خپل خپلوانو باندې ډېر فضل کړی دی او الله دې دغه برکت په دې ټول کلي باندې راووروي. خدای پاک دې د دې ټولې دعاګانې قبولې کړي. خدای پاک ته ټولو بچو نصیبونه همداسې ښه کړي لکه دی د دې مور پلار د جنت حقداران دي. اووه صفه مخکې اووه نسله وروستو دا ټول چې کوم دي دا به الله تعالی جنت ته دغه کوي. دا دوی باندې جنت واجب شو. الله تعالی دې زموږ ټولو مغفرت وکړي. د ټولو بال بچو خدای پاک خیر کړي. الله دې زموږ کلی کې نورم د دین او مذهب همداسې خور کړي لکه څنګه چې خورېږي لګیا دی. دا ختم ثواب چې خپل هفته پلار پسې زه بخومه زه په ناظرۍ پس کوم دا نور خلک دې په ناظرو کې الله زما پلار کامیاب وکړي. او چې ما حفظ وکړو یو کال کې قاعده ویلې وه دا د دویم دریم کال دی زموږ حفظ هم وکړو. الله دې زموږ پلاران کامیاب لري. په اخره کې مولانا مفتی عبداللہ شاہ صاحب د ملک او قوم د ترقۍ دپاره خصوصي دعا وغوښته. نعمت سبحان، چمکنی ټي وي، چمکنی.